محمود خان وزیر اعلی پاتې شو چې هغه هم ګوره کرپټ دی احتساب ته به ځان پیش کوي که دلته ته خلک راسو کې راولین اول به حساب کتاب کوي د محمود خان چې هغه دلته نه ونیسي دي او که تاسو سره دغه نه ما سره دا یو کس فایده شته خاوره ګوا ده چې احمد خان اوازونه به موږ اورېدل په مردان کې او په هر ځای کې او نن هم د سوات بچي په خبر دی نو چې احتساب کوو ناول به د محمود خان نه شروع کوو د حافظ منیر ډېره ستاینه کوم چې هغه ورځ دا یې نومونه هغه واخیستل چې دا ګوره که څه چا خیال دی نو ګوره دا هم غله دي IMF ته سوال کوو کله بل ته سوال کوو کله بل ته جوړی نیسو غل په هر پارټۍ کې کړي که په هر ګوند کې دی دا ویني شي د ملک دا پیسې تر وباسي او په دې ملک له ورکې دی غریب لا چې دا کوم خلکو دا پاکستان کې دا پیسې والی دي او دا رونی ونی شو دوی د سرمنې نه روخ کی شي دا غریب تبا کم سے کم سنا سکون ملو شي جنرال صاحب ته دا درخواست دی جنرال صاحب روزا الیکشن بکیږي اول غلره ونیسا د دې خلکو پیسې تر وباسا د دې غریب عوام چې کم د دې لوټلې پیسې دا غره وباسا حقیقت دا دی چې د ملک یو داسې صورتحال ته را رسېدلې دی چې بالکل تباہی صورتحال دی غریب سړی بجلی پسې ګیس پسې ډوډۍ پسې وړو پسې چینې پسې الې پلې ګرځي او زندګي ډېره ګرانه شوې ده په دې حالاتو کې زه دا وایم او همیشه مې دا خبره خو چونکې د ما د نن نه ده ما چې په 2010 کې د MP او د پیپل پارټۍ ګورنمنټ نو کو ستاسو یاد ما خپل د وزارت نه هم په دې کرپشن باندې استعفا ورکړې وه په اتمه میاشت باندې د ګورنمنټ او بیا مې 4 کاله د هغه خپل حکومت خلاف سټرګل ګور کړو نو نن دا وایم چې ټول سیاسان باز وی پہلے الیکشن دا کم چې وی دا پہلے الیکشن نو دوی ته یو درخواست کوم هغه دا چې په دې غلا خوره ما چوي بیا په دې غلا لګه خوره ما چوي ځکه چې د دې غلا د وجې نه دا ملک دې حل ته رسېدلی دی دا کم چې وینې که نه دا ټوله د غلا او هغه غلا زه اکراس د بورډ خبره کوم ګورې دا نه چې زه په پیپل کې نو زه یم چې نه که په پیپل کې غلي اولې راونیسئ که په نیشنل کې غلي اولې راونیسئ که په مسلم لیگ کې غلي اولې راونیسئ او که په PTI کې غلي هغه هم د اول ټول نه اول هغه راونیسئ او که په فوج کې غلي نو هغه هم راونیسئ او که په سیویلین کې په جوډیشري کې په بیوروکراسي کې غلي هغه هم راونیسئ او دا وخت کې جنرال صاحب تا ته یو درخواست کوم د راتلونکي وخت د فیوچر دغه نه جوړېدی شي د دې ملک مسیحا که دا غله د رونیول او د دینه د پیسې روښکلې د پاکستان ته $6 بلین پسې لګیا ګرځي IMF ته سوال کوو کله بل ته سوال کوو کله بل ته جوړې نیسو د دې په ټریپل چې دا کوم خلکو دا پاکستان کې دا پیسې والی دي او دا رونیول شي او دوی د سرمنې نه روښ کی شي نو دا غریب تبا کم سے کم سنا سکون ملو شي ځکه چې دا هغه د پاکستان دا نه زه خپل لکې مطمئن یم چې د پاکستان غریب سړي 95% خلک ګوره د ملک غریب دی ګوره هغې غلا ګوره نه ده کړې هغې غریبانان خبر هم نه دي بدقسمتي ده دلته په دې ملک کې یو دغه جوړ دی میری ګوراونډ ورته زه وایم سرکل دی هماغه پارټي 15 کاله مخکې موږ وایو دا غله دي 15 کاله پس بیا هغه بیا دغه شي پاک شي بیا بل غل شي چې بیا 15 کاله تیر شي بیا هغه دغه تو شي بیا اوس دی غل شو هغه پاک شو نو د خدای لپاره ستاسو په وساطت دا درخواست کوم چې دا میری ګوراونډ پرېږدی غل په هر پارټۍ کې کړي که په هر ګوند کې دی دا ویني شي او د ملک دا پیسې تر وباسي او په دې ملک له ورکې دی غریبو لا غني سباله با دا غریبانان خپل حق په زور ګوري زمون علي دا زه خبره ګوري واضح کوم داسې یو وخت را روان دی ګوري او ورسره دام ضرور ویم دتا چې د ماروسی سیاست هم ګوري خلاف زه کنه تاسو کوم تاسو نه پتا شو کې ډېر ښکلي دانشور ډېر عقل خلک ډېر پوه خلک پتا شو کې بنارس کی بار په دې سوات کې د دنیا پوهه خلک وي موږ سو وایو اړیو پارټي
مسلم لیگ والا وی میا صاحب وی زیمه زما نه پس زما لور ده زما د لور نه پس زما زوی دی زما د زوی نه پس زما وراره دی زما د وراره نه پس بیا زما دغه دی نشتل څه وی هم دغه وی خان عبدالغفار خان خان عبدالولی خان دغه څه وی مولانا صاحب مفتی صاحب مولانا صاحب بیاست موږ څه وایو موږ وایي بوټو صاحب ورپسې بیا محترمه وه خدای دې د خور سره وبخي جنت ته خدای ورکړي او بیا درېیم موږ وایي بلاول او د بلاول نه پس به بیا موږ کېدي شي جوړولي نو زه دا اریان ما چې دا څلور خاندانه چې ټول یو ځای کې زما خیال د دې به 200 کسان به نه جوړېږي آیا دا 200 کسان په دې ملک کې ټول نه قابل او د ټولو نه پوهه او د ټولو نه دغه دي نور دا خلک چې کم دی دا ټول ناپوهه دي نه پوهېږي او عمران خان ته هم دا درخواست کوم د خان صاحب ځکه ما اکثر د عادتي چې سړی جیل کې یاده کې ګنې ما دا څلور کاله ډېر مخالفت کړی دی او مخالفت مې په جایز کړی دی نن هماغه مصیبتونه ورته مخې ته دي چې کومې په خپله کړي خو د مریم په جیل کې اچول او بیا د هغې په کټۍ کې دغه لګول کیمرې دا څه ښه طریقه نه وه او پښتون په دې ډېر خفه کېږي په سړي خفه وي او کني خو په زنانه ګورې ډېر خفه کېږي دغه شان بیا د فریال تالپور د پم هسپتال نه نیول چې کوم دا څوک ناروا و نن که د هغه د ښځې باندې تکلیف راغی زه نور ګورې ناقد یم مخالف یم خو اواز به ولوچتوم د هغه د ښځې لپاره ځکه چې بطور پښتون دا راته ډېر بې شرمه ښکاري په سیاست کې موږ ښځې نه راولو سیاست د سړو کار دی او د خان صاحب ته هم دا گزارش دی چې خان صاحب چا راوستي وي those who appoint you they are the ones who discharge you انګلیش مطلب چا راوستي وي نو هغوی سره ستا جګړه شروع تا هم بیا پرېښودل نه کله دې میر جعفر ته جوړو کله دې میر صادق جوړو کله دې دغه جوړو نو دا سړی پکا دې چې وګوري چې هر څوک ما راولي نو هغه مې لرګولي وشي او بل دې پاکستان کې د بدقسمتۍ نه ما ته دا ووایه د 56 نه پر دې خوا مینوفیکچرډ لیډران راغلي دي مینوفیکچرډ لیډران چې کارخانې کې مینوفیکچر شوي دي جنرال لیډرشپ چې د پاکستان و هغه په 1956 کې 58 کې بلکې چې ایوب خان راغی او ابدو پروړې ولګو نه اخر سیاستدان لکه بیا ممتاز دولتانه مولا بخش سمرو نوابزاده نصر الله دا خلک بین شو دا کله سیاست نه ختم کړه او بیا مینوفیکچرډ لیډرشپس دا اوسه پورې نن ورځ پورې دا روان دي او په دې ملک باندې حاوی دي او کله یو شکل ورکوي کله ولا بل شکل ورکوي بل دام درته یو خبر وکم چې محمود خان ستاسو د علاقې یو ورور دی وزیر اعلی پاتې شو خو په یو شي مخالف یم چې هغه هم ګورې کرپټ دی احتساب ته به ځان پیش کوي که دلته خلک راسو کې راولې نه اول به حساب کتاب کوي د محمود خان چې هغه دلته نه ونیسي دي او که تاسو سره دغه نه ما سره دا یو کس فایل شته او دې خاوره ګواه ده چې احمد خان اوازونه به موږ اورېدل په مردان کې او په هر ځای کې او نن هم د سوات بچي په خبر دی نو چې احتساب کوو ناول به د محمود خان نه شروع کوو د حافظ منیر ډېره ستاینه کوم چې هغه ورځ د هغې نومونه هغه واخیستل چې دا ګورې که څه چا خیال دی نو ګوره دا هم غله دي او بل دا د طریقه کار زه ته نن هم واضح کوم په سیاست کې د چا ووټ ته په دغه نشي خرابولی پښتون ګورې ډېر عجیبه قوم دی دیو لیډر نر غواړي که په خپله ډېر کمزوري وي وایي چې لیډر مې د نري جیل ته ځان نیسي ډنډې ته ځان نیسي ښې بدې ته ځان نیسي او کنا لیډر لږ کمزورتیا ښیي زمونږ خلک ورپسې ګورې ډېر نه ځي هغې ته نه مخ اړوي
او بل ووټ چې کوم دی دا په خپل خوږه خوله په خپل عمل چې عوام سره د عمل څنګه دی که عمل ښیي خلکو سره غم خادي دي مل ملاپ دي په کلي باندې خفه کېږي په کلي باندې او کرپشن دکې نه خلک به مخامخ چاته نه وایي چې ته کرپټ یې او که نه خو شا په شعار یې ووایي او نن د دې ځای نه دا اعلان کومه چې ټول ناول به د کرپشن خلاف زما احتساب کېږي زما نه پس په بیا د بل سړي احتساب کېږي اول یې د خپل ځان نه شروع کوو اول د شروع زمانه وکړي ځکه که ملک ته دا فایده کوي نو پکار چې دا فایده موږ ملک ته ورسو او بیا مې جنرال صاحب ته دا درخواست دی جنرال صاحب که په تاریخ کې اوس زموږ دا ملک ډېر انتهایي ما به دا کار نه وی کړی خو مجبور یم چې کوم ځکه چې د خاورې سره مې مینه ده دا زموږ د پلار او د نیکه خاوره ده دا د چا ده نه نو په دې وجه ته وایم چې جنرال صاحب روزه الیکشن به کېږي اول غله راونیسه د دې خلکو پیسې ترې راوباسه د دې غریب عوام چې کوم د دې لوټلې پیسه د هغه راوباسه دا وعده موږ سره عمران خان هم کړې وه خو پوره یې نه کړه هغه نور غله را پیدا کړو او هغه هم تاسو ته معلوم دي زه په پایي باندې هم دغه نه کوم چې ورسره دي اوسه هم په دې سوات کې ګرځي او هغه اوسه پورې لابار دي زه وایم چې خدای خبر دي به کله دننه کېږي دا غلې را پیدا کړو پکار دی چې هغه د دې غلو نه اجتناب کړی وي سړی په خپل محفل پېژندل کېږي زه به کېدای شي غل نه یم خو چې ما سره کوم خلک په محفل کې روان وي او ټول غلي خلک به ما ته هم غل وایي عمران خان دا کار ځان سره کړی دی او د هغه ملګري هم ګورې پاک نه دي دا کوم ورسره دي ګورې دا هم ډېر ګنده دي ګورې تاسو یې پېژنئ ښه خو ویلی شي څوک او څوک نشي ویلی دا څو خبرې مې وې او یو په دې کې دام ایډیشن کومه چې درخواست کوم چې په سیاست کې زنانه مه راګډوئ ځکه موږ پښتانه یو زموږ اقدار زموږ قاعده زموږ طریقه هغه موږ په زنانه کې د هر چا موږ پې خفه کېږو که پرون عمران خان مریم سره کم کار کړی دی په هغې خفه یم چې کم کار پرون دغې سره چې فریال تالپور سره په هغې هم خفه یم او که دا کار د عمران خان ښځې سره کېږي نو په هغې هم خفه یم سړي رانیسئ سړو نه حساب کتاب له بالکل ورکوي پکار چې پاکستان کې واجب شی دی پکار چې هر سړی ورکړي حساب کتاب ولې نه ورکوي دا څو خبرې مې وې دړه او دا یوازې نه چې دلته مې پریس کانفرنس کړی دی اسلام آباد نه را شروع شوی پیښور کې مې هم کړی دی مردان کې مې هم کړی دی نن ستاسو ته حاضر شوی یم او دا غواړم چې د سوات عوام ته هم زما آواز ورورسي دا آواز او دا به انشاءالله په آزاد کوم او په ډیرو کې به هم کوم او په هر ځای کې ځکه سوال زما د ملک دی سوات زما د خاورې دی او دام بیا درخواست کوم چې فوج د دې هر څه نه مبرا دی غله مه راټولوئ که هغه په هر شکل کې غل غل دی او د غل سره به حساب کتاب دا قوم غواړي او هغه سره به حساب کتاب کېږي دا نه چې هغه طرف ته ولاړ دی نو هغه غل دی او چې دې طرف ته راشي ناپاک شو نه غل غل دی بس